هر جبه کې علم شته د هر جبه کې هغه وړه ده هغه لوی ده په هغه کې دا صلاحیت شته چې هغه علم پیدا کړي په هغه کې ایجادات وشي هغه ترقي وکړي دا د یو جبې یا د ځکه چې جبه صرف د اظهار یو ذریعه ده سوچ چې د ایجادات چې دي دا د دماغ کار دی دماغ په انسان کې او بیا ولاغه په مختلف ژبو کې د مختلف ټکي او مختلف اظهار په ذریعہ باندې هغه له نوم ورکي هغه له ورکي کوم خبره چې زموږ په ذهن کې نه ولې دا چې پلانې ژبه چې دا د علم ژبه ده پلانې ژبه دا د ترقۍ ژبه ده دا خبره د ساينس هم په ثابت دی او دا چې د دې ټکه مونږه پرس کړه دي هر وړو نو مونږ وته په سیاسي تناظر کې ګورو او تر څو پورې څه چې تنوع مونږ وایو ډایورسټي یا پولریټي که مونږ دا وایو چې یاره په یو ملک کې ژبې ډېرې او که ټولې ژبې سرکاري ژبې شي قومي ژبې شي نو بیا به څه کوي دا خو به یو اچار جوړ شي دا خبره هم ډېره غلطه خبره ده د دې لوی مثال چې دی په دنیا کې زما ملګري سلیم هغې ته اشاره وکړه سویټزرلینډ دی او اوس خو لکه داسې رواج دی چې په سکولونو کې بالکل پابندي ده چې په دې کې پښتو نه وایي اردو به نه وایي په انګریزي باندې به خبرې کوي نو ټیک ته ژبه د ترقۍ دپاره یو راز دی خو چونکې زموږ دپاره پکار دا دی چې دغه ژبې خپلې ژبې دپاره موږ هم صلاح عمل طی کړو او څنګه چې زموږ د یو مشر د اوس خبره وکړه چې ستا سره اختیار نه دا به څنګه راځي نو د اختیار دپاره پکار ده چې موږ د دغې حوالې دپاره موږ چونکې د حکومتونو سره په اتحادونو کې موږ راځو نو چې موږ دا شرطونه کیدو چې یاره مطلب دا زموږ دا خبره دې ومنلی شي تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې یو ملک ته موږ لاړ شو لکه زه امریکې ته ځم کاناډا ته ځم یا فرانس ته ځم یا اټلي ته ځم او هلته کې زه پناه علم نیشنلټي علم نو د هغو ژبه به اول زده کوم هم به په ویلو باندې هم به په لیکلو باندې دا د هغو مورنۍ ژبې سره خپلو سره د هغې دغه دی نن زموږ که مشران لاړ شي په اقوام متحده کې نو هغه په خپلو ژبو کې هر سړی لګیا دی په خپله قومي ژبه کې یا په مورنۍ ژبه کې خو ما ته افسوس دا دی چې ما 15-16 کاله صحافت وکړو او دا ما ټول په اردو کې وکړو لکه زما مجبوري ده چونکې رزق مې ورسره وابسته دی نو زه د هغې د وجې نه دا پښتو یم په کرونا وایرس په ټایم کې ما په پښتو باندې پروګرام کوو د اورسیز پاکستان دپاره 8 غنټې به زه ناست وم یقین وکړه داسې خوږه پښتو به موږ وي او داسې ښکلې مزه به یې راکوله 8 غنټې 9 غنټې زه د هغو سره ناست یم چونکې زما خپله ژبه وه مورنۍ نو زه پکې داسې لګیا وم چې لکه بالکل بهترینه طریقې سره ښه ښکلی خو چې کله ته بل ژبه وې نو هغه به په دغه سره ډېر ګران وي ډېره مشکلات دي ژبه چې جوړېږي نو دا د زرګونو کالو د ترقۍ عمل نه تېرېږي او ژبه په وجود کې راځي د موږ نه وروسته چې کوم نوی نسل راغلی دی هغو د پښتو لیک لوست نشي کولی لکه مونږ وایو چې اردو زموږ قومي ژبه ده خو بیا د اردو په شاته چې کوم قوم دی د هغې مونږ ته پته نشته په پښتو کې دا تعلیم لازمي شي ورسره دې زموږ په نورو مورنو ژبو کې چې دی دا تعلیم چې دی دا دې لازمي شي که ژبه نه نو د قام تاریخ نشي رقم کېدی موږ چې ځان ته پښتانه وایو نو دا هم په دې وجه وایو چې یاره پښتو زموږ ژبه ده دا یوه زړه ژبه ده چې په شروع کې خو دا ژبه نه وه زده کړې خو کله چې سپي ته وکتل چې هغه غپل نو د سپي د غپا نه د ژبه زده کړه بله بیا دا نظریه ده چې د موسیقي چې کومه ده او موسیقي یوازې د انسانانو خاصه نه ده بلکې د اوبه چې کوم دي دا هم دا چې دا شړلهره کې دا هم موسیقي ده نو وایي چې یاره په نیچر کې چې دا کومه موسیقي موجوده وه نو دغه موسیقۍ ته انسان وکتل او ژبه یې زده کړه خو بهرحال بنیادي خبره دا ده چې د انسان په ژبه کې او د نورو ځناورو په ژبه کې ډېر بنیادي فرق دی او هغه فرق دا دی چې د انسان ژبه چې دا هغه یوازې د ابلاغ ذریعه نه ده بلکې دا د وجود شناخت دی بلکې د دې ژبې په بنیاد باندې قام چې کوم دی هغه تشکیلیږي موږ چې ځان ته پښتانه وایو نو دا هم په دې وجه وایو چې یاره پښتو زموږ ژبه ده دا یوه زړه ژبه ده او زموږ د دې پښتنو ترمنځ دا ژبه یوه ده موږ یوه ژبه وایو نو په دې وجه باندې زموږ یو قام دی ټیک شو نو د ژبې د ابلاغ سره سره
نور خصوصیات دا دي چې د دې په ذریعه باندې د یو قام ثقافت چې کوم دی هغه محفوظیږي، د یو قام تاریخ پکې رقم کیږي. که ژبه نه وي نو د قام تاریخ نشي رقم کیدی، د قام پیژنګلو چې کومه ده هغه په ځای نشي پاتې کیدی. نو ځکه ژبه چې دا د یو قام دپاره ډیره ضروري ده. او بیا د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي نو هغوی ټول په دې خبره باندې یوه خوله دي، بلکې د اقوام متحده په چارټر کې دا لیکلی شوي دي چې یو بچی چې په خپلې مورنۍ ژبه کې څومره په اسانه زده کړه کولی شي نو داسې په پردۍ ژبه کې نه شي. سکنی تیم چې دی هغه دا دی چې تعلیم په ډیرو ژبو کې ملټي لینګویجز کې تعلیم چې دی دا دې ورکړی شي. او د هغې دغه دوی دا ښیي دلیل دا ورکوي چې دنیا چې دا هغه مخکې یو دور دا و چې په هغې کې په صرف د یو قوم تاثر و، د یوې ژبې کانسپټ به و چې موږ یو قوم یو، یوه ژبه ده. خو دنیا چې ده په هغې کې اوس دومره پرمختګ کړلی چې هغو د نړۍ ټولو ژبو ته چې دی هغه اهمیت ورکوي. نو پکار ده چې زمونږ په دې وطن کې د پښتو سره سره چې کوم دی اول خو د په پښتو کې دا تعلیم لازمي شي، ورسره د زمونږ په نورو مورنو ژبو کې چې دی دا تعلیم چې دی دا دی لازمي شي. بله اهمه خبره دا ده چې زمونږ په نصاب کې یوه اصطلاح ده چې یوه قومي ژبه ده او یوه ده علاقایي ژبه. نو دا قومي ژبه او علاقایي ژبه چې ده د هغې نه داسې مطلب تی نه ولاړېږي چې مونږ پې پوه شو. لکه مونږ وایو چې اردو زموږ قومي ژبه ده، خو بیا د اردو په شاته چې کوم قوم دی د هغې مونږ ته پته نشته. بیا دې نورو ژبو ته وایي چې دا علاقایي ژبې دي. نو چې دا علاقایي شوې نو د دې قوم بیا څه شو؟ د دې لپاره زما خپل تجویز دا دی، مشران ناست دي چې که د مورنۍ ژبې اصطلاح راشي نو دا به ډېر ښه اصطلاح یې او پکار دی چې مونږ ټولو ژبو ته مورنۍ ژبې ووایو. په شدت سره دا خبره محسوسوو یعنې کوم چې موږ خلک یو، زه چې یم یا زما ملګري چې زموږ نه وروسته چې کوم خلک موږ د سرکاري ادارو نه فارغ خلک یو، زموږ نه وروسته چې کوم نوی نسل راغلی دی هغو د پښتو لیک لوست نشي کولی. که هغه د سرکاري سکول ماشومان دي او که هغه د پرایویټ سکول ماشومان دي. اکانومي اف لینګویج یعنې د ژبې سره تړلی معیشت یا د ژبې سره تړلی اقتصاد نن 21مه صدۍ ده او 21مه صدۍ دا د مارکیټ صدۍ ده، دا د تجارت صدۍ ده، دا د قومونو په منځ کې د رابطې صدۍ ده. په دې دور کې به هر هغه ژبه پرمختګ کوي، هر هغه ژبه به سروایول کوي کومه ژبه چې د مارکیټ ژبه وه، کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وه نو هغه به په معاشره کې، هغه به په قومونو کې، هغه به نړۍ کې څه کوي، هغه خپل سروایول کوي. که چېرې دا د مارکیټ ژبه نه نو دا به بیا پرمختګ نشي کولی، بلکې د دې سروایول به هم څه کېږي، هغه مشکله کېږي. اوس په پښتنو کې مسله دا ده چې په پښتنو کې د پښتو ژبه د مارکیټ ژبه ولې نه ده. زما په خیال باندې پښتو ځکه د مارکیټ ژبه نه ده چې د پښتنو خپل مارکیټ هم نشته. یعنې تاسو په پوره نړۍ کې وګورئ، د کابل نه واخلئ تر د چترال پورې لاړ شئ، تاسو ماته د پښتون داسې یو ستر ښار وښایي چې هغې ته مونږ ویلو چې دا د پښتنو یعنې د ویتنامیز په لینګویج کې ورته مونږ وایو چې دا اربن سینټر دی. زه د دنیا کې څومره مخلوقات دي که هغه د دنیا په هر ګوټ کې هغه خپله یوه ژبه وایي، خو دې انسان له الله تعالی دا شان ورکړی دی چې د دې ژبې جدا جدا دي او دا ځکه جدا جدا دي چې دا د دې یو پهچان وګرځي او دا پهچان موږ له الله تعالی راکړی دی. ګرانو، پاکستان جوړېدو کې د بنګالیانو ډېر لوی لاس و، بلکې د مسلم لیگ بنیاد هم بنګالیانو ښودی و. کله چې پاکستان جوړ شو نو قائد اعظم محمد علي جناح لاړ مشرق پاکستان ته او په ډاکه کې یې تقریر وکړو چې د پاکستان په یو ژبه یو هغه وایي صرف اردو، چې نن دا اټمي طاقت د یو خیراتي شکل اختیار کړی دی. د دنیا نه خیرات غواړي او څوک ورله خیرات نه ورکوي. څومره د افسوس خبره ده. پکار خو دا وه
چې موږ اټني طاقت یو نو چې په موږ هغه خوی خصلت هغه هم هغه نمونه وي نو دا څومره ښه وه. دې کې به د بنګلادیش شکریه ادا کوو چې کم از کم د ژبو موږ ته د تحفظ لپاره اقوام متحده ته د بنګلادیش وزیر اعظم 1990 کې غالبا هغه یو لیټر کړو چې یاره دا چونکې ژبې په سر زموږ سټوډنټان 1948 کې دا وژل شوي دي او دا یو هلته یو قضیه وه او دا د اقوام متحده په فورم کې د 21 فروری چې دا د ژبو دغه شي او ورځ دې مقرر شي نو هغې ته هم موږ سلوټ کوو چې هغو کم از کم موږ ته د بېزبانو خلکو چې د ژبې شعور نه و ممکن او هغو د شعور د هغو په سر لکه موږ ته دا هم نصیب شو. کلاس کې ماته یو سړی دا ووایي چې ته به څه جوړېږي ستا مخکې تلون څه دی ستا مخکې تګ څه دی ته ماته دا ووایې ته به څه جوړېږي ما هیچا جواب را نه کو ما وی بچو دا شپږم دی که اووم کلاس دی زه اولنۍ خبره ستاسو نه دا مطالبه کوم زما سره شوې ده زما مور پلار یا زما ګایډلاین ونه کو یا زما یار دوست ونه کو خو زه تاسو ته یو ګایډلاین کوم د نن نه دا تاسو ته دغه وکړئ چې ته به څه جوړېږي فوجي به جوړېږي ته به ډاکټر جوړېږي ته به انجینیر جوړېږي او ته به یو ښه لیکوال جوړېږي ضروري نه ده چې نن هر سړي ډاکټر تاسو د ډاکټر د ژوند نه خبرې قسم په خدای د پیسو په لحاظ خو بخی پیسې به که خیري خلک خوري دی د ښځې نه خبر نه دی دی د بچي نه خبر نه دی دی د غم خادۍ نه خبر نه دی دی د پښتو نه خبر نه دی دی د سیاست نه خبر نه دی او دی د قام د قاموالۍ نه خبر نه دی دا د ډاکټر ژوند دی او دغه شان که چیرې یو سړی اجره پاسي پوښه دې خلکو دومره تعلیمونه نه وو خو هغو به هم داسې داسې خبرې به یې کولې چې هغه نن یو ډېر تعلیم یافته خلک نشي کولی او د هغې د ټولو نه غټه خبره دا ده پي ایچ ډي ډاکټري وکړي خو تاسو یقین وکړئ په هغه کې شعور هغه ماده چې نه نه وي ملګرو که تاسو ګورئ نو زمونږ کوم ماشومان چې مونږ په سکول کې داخله وو نو زمونږ مور پلار چې اول سوچ کوي نو هغه سکول ګوري چې هغه انګلیش میډیم وي بیا هغه سکول ګوري چې د هغې یونیفارم شي نو هغه تاسو څنګه ووایئ که نه پینټ شرټ وي بیا هغه سکول ګوري چې په هغې کې د پښتو تصور نه وي دا ولې ګوري دا صرف او صرف د معیشت لپاره ګوري ځکه چې زمونږ بیا خاص کر د پښتنو هغه کمدارو مدار چې دی زمونږ یو ورور ته دا هم وایي چې زمونږ څومره ماشومان اسټرالیا ته لاړل انګلینډ ته لاړل بلکې چې وګورئ زمونږ اکثریتي حصه چې ده د ځوانانو نو هغه په یورپ کې ده په امریکا کې ده په برټش ملکونو کې ده